السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال ساتم چې تاسو ورغ جوړې په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشالۍ نصیب کړه. الله جل شانه د هر غم د هر درد د هر مصیبت د هر تکلیف او د هر آفت نه خپل امن او امان کې وساته. ډیر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو خويندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفه سره حاضر یم. دا نننۍ وظیفه د هغه ورونو او خويندو د پاره ده چې کوم درخواست کړي و چې یاره موږ ته د بیماری د پاره زموږ والدین بیمار دي، زموږ ورونه او زمون کور کې دا واړه ماشومان بیماران دي او ډاکټرانو په علاج هم نه پوهیږي. د هغوی د پاره او موږ څه په مشکلاتو کې راګیر د هغوی د پاره یو وظیفه یو ویډیو اپلوډ کړي. نو دا د هغه رونو خويندو د پاره دا ټول مسلمانانو د پاره د محترمو چې څوک په بیماری کې زمرض کې مبتلا دي د هغوی نه ان شاء الله تعالی الله جل شانه با هغه انسان ته هغه مریض ته به شفای کامله عاجله مستمره او دائمه نصیب کوي. محترمو وظیفه ډیره اسانه ده. یو د الله جل شانه اسم مبارک دی او بل د قرآن پاک آیات مبارکه دی. دغه آیات مبارکه پیغمبرانو هم لوستي دي. محترمو نو ډیر اسانه وظیفه ده، ډیر کمالی وظیفه ده، مجرب وظیفه ده او ان شاء الله تعالی الله جل شانه با په دې سره د دې وظیفې سره څومره مریض د کم مریضانو لپاره د کم انسانانو د مرض د پاره بیمارانو د پاره دا وظیفه وکړي شي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه په خپل فضل کرم صدقه مریض ته دغه بیمار ته با صحت نصیب کوي. ان شاء الله تعالی دا وظیفه وکړي. محترم وظیفه ډیره اسانه ده. یو د محترم یو ول سپیری با درود شریف وای، درود ابراهیمی بوای. په دې کې شرط داري وظیفه دا سارم کولای شي، که سار د نه پاتې شنو مسقوطانی کولای شي. نو محترم یو ول سپیری با درود شریف وای، بیا با یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام دا به 111 مرتبه یعنی یو سل یول سپیری بداوای. بیا به د هغې نه وروستو محترمو یول سپیری درود شریف دا بوای. او بیا به محترمو و پیری وی که یول سپیری وی که یو سپیری او که 41 سپیری وی یعنی 41 مرتبه 21 مرتبه 11 مرتبه یا 7 مرتبه دا به روزانه دا یو آیات مبارکه وای. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. محترم دی آیات مبارکه مطلب او مقصد دا دی چې ځکه بیمار شم نو الله جل شانه هغه ماته شفا را کوي د هر بیماری نه. محترم ډیر اسانه طاقتور وظیفه ده. که ساری کوي که ماسکوتانی کوي دا کوي او هغه مریض لپاره بدم او کو مریض په خپل د دوانه اسانه طریقې ده دا وکړي. محترمو ډیره اسانه مجرب وظیفه ده. بیماران لپاره صحت ته پکې مشکل بچا باندې راشي هغه مشکل نه د نجات ذریعہ هم ده. دا وظیفه مشکل لپاره هم کولای شي، د بیمارانو لپاره هم کولای شي. محترم ډیره اسانه مجرب طاقتور وظیفه ده. په خپل موکړي د مریضانو لپاره هم وکړي. ټول مسلمانانو د پاره پکې دعا وکړئ او دعا وظیفه د ثواب په نیت به نور خويندرون سره لازم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل مولانا وظایف سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.